ډیر زیات ظلم شوی بربریت شوی دی د پښتو په قانون کې هم په زنانه باندې لاس اوچتول نشته دا خلق وجنی په دوی څه شوي دي که د انګریز قانون ته وګورې په هغې کې هم نشته که د مسلمانۍ ته وګورې په هغې کې هم نشته نو دا ډېر زیات ظلم شوی او ډېر بربریت شوی که د چا څه خبره وي نو هغه د سړو سره خبره کوي عقل یې پښو کې دی که سر کې واښه شوي دي عقل یې پښو کې دی که سر کې واښه شوي دي دا خلک ولې دا خلک وجني په دوی څه. بسم الله الرحمن الرحیم. خوبو کتونکو دا وخت موجود یو پر آباد ډب کې څنګه چې تاسو ته معلومه ده ورځ دوه مخکې چې کومه ناخوشګواره واقعه دلته راغلې دلته چې کوم د دروش چترال رهایش پذیر کوم خاندانو هغوی سره ډېر ظلم شوی او بربریت شوی او د هغې چې کوم ماشومان واړه دي هغه هم تاسو کیمرې په سترګه باندې لیدی شئ زموږ سره موجود دي دلته د پیزا سوګوار ده د سوګ مناظر دي دلته ټول ډېر خفه دی ټول ولس خفه دی په دې باندې غندنه کوي خوشخبري به موږ تاسو ته دا وړاندې کړو چې کوم د هغه مرکزي ملزم هغه هم ګرفتار شوی دی څه ټیم وړاندې دا وخت زموږ سره د دیر لور سماجي کارکون عمران ټاکور صاحب موجود دی هغه هم دلته راغلی د ماشومانو سره یکجهتي کوي ټاکور صاحب دا راته ووایي دا کومه ناخوشګواره واقعه چې راغلې وه ته هغې حوالې سره څه ویل غواړئ او څه غوښتنه کوئ د دې د وخت نه ملزم خو ګرفتار شوی هم دی او د هغې د سزا دپاره ستاسو څه غوښتنه ده؟ ډیره مهرباني مونږ دلته د ماشومانو خواله راغلي یو دوالم رالو ډیر زیات ظلم شوی بربریت شوی دی د پښتو په قانون کې هم په زنانه باندې لاس اوچتول نشته که د انګریز قانون ته وګورې په هغې کې هم نشته که د مسلمانۍ ته وګورې په هغې کې هم نشته نو دا ډېر زیات ظلم شوی او ډېر بربریت شوی که د چا څه خبره وي نو هغه د سړو سره خبره کوي په هغې سره که څه انجی کېږي زموږ معاشره ده موږ پښتانه بدبخته پښتانه یو او موږ یو داسې چې موږ به په خپلو وروڼو وینو سکو موږ دغه زموږ کار دی خو په کار ده چې دا کومه واقع شوې ده موږ د دې په کلکو ټکو باندې غندنه هم کوو نن موږ د ډي پي او صاحب سره میلاو شو د هغې موږ له تسلي راکړه چې په 48 ګنټو کې به موږ د ملزم نیسو او ښه خبره به دا وشوه چې تقریبا په 1.5 غنټه کې هغه واپس موږ ته ما ته رابطه وکړه چې ملزم موږ ګرفتار کړو په خال تاڼه کې دی موږ پولیس هم شکریه ادا کوو او چې کوم اف آی آر دی کوم نو موږ دا غوښتنه کوو چې دا د دیر د بدنامۍ سبب ګرځېدلی ده دا یو ډېر ظلم شوی دی بربریت شوی دی پکار دا ده چې دې سړي ته داسې سزا ورکړی شي چې آینده لپاره څوک دا داسې اقدام هم نه کوي په زنانه باندې بیا څوک لاس نه اوچتوي دا واړه ماشومان یتیمانان شوي دي زما د دیر د ټولو خلکو ته خواست دی چې د دې ماشومانو د ادرسیم وکړي د دوی سره راشي دوی سره کیم او د دوی چې کوم ضرورت دي د دوی خو والد په سعودي کې دی او یا خبر یا به نه خبر او په کار دا چې کوم زموږ د دیر هغه خلک چې هغه خدای پاک شتمن پیدا کړي په کار چې د خاندان سره څه مدد یې هغه ورسره وکړي او د دې ماشومانو سره د دې کورنۍ سره ښه په کلکه باندې ودرېږي او دا د دوی یوازې نه دا خپل غم هم وګڼي د خپل دیر دپاره د خپل دا څومره ظلم چې شوی دی لپاره په شریکه باندې موږ ودرېږو دا موږ یوازې دا ماشومان دا ګلالي ماشومان دا موږ یوازې پرېنږدو ډېر عنواني دا و عمران ټاکور صاحب دا خبرې تاسو واورېدې واقعي ډېره د غم او ډېره د نه برداشت کولو واقعي ده دا کوم ماشومان چې دی والد صاحب هم بهر ملک کې دی او دوی داسې بې سوري پاتې شو دا خلق وجني په دوی څه شوي دي عقل یې پښو کې دی که سر کې واښه شوي دي عقل یې پښو کې دی که سر کې واښه شوي دي دا خلق